درې واڼه زه لمبو ما پاکوم او جامېګانې ورته اچومه غلمي چاد راته پرتګونو کې کوي دا زه په دې لاسونه وینځمه دا کشره ډېره خرابه ده دا جامې وباسي دا مې تړلي دي بنین لاندې مې تړلې ده چې جامې راته وباسي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہاں سخا روٹے خوري ہاں روٹے خوري نه یو دوا درې نه یوا نوم دې راته واله کنه نوم دې څه دی ها نوم دې څه دی ادا لاس دی ولې پدې باندې دانی دي وعلیکم السلام پسې وایا کنه هله غاښونه دې څه شول داسې که داسې که غاښونه خیا څه شول غاښونه یې څه شول خوږې ډېرې خورې که نه ها خوږې مه خوره که نه چې غاښونه درې نه خارجېږي صحیح ده ها او بلوري روزانه کوې درې واړه خویندې بلوري روزانه کوې نه کله کله نه بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دا کلتور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دا کلتور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. چیمہ میرا تخلص ہے, میرا فیملی نیم اصغر علی شاہ ہے. ناظرین, آج میں جس فیملی کے پاس آیا ہوں بہت غربت کے سہارے زندگی گزار رہے ہیں. آپ لوگ خود ہی دیکھ رہے ہیں, سارے شاٹ آپ لوگوں نے دیکھیں کہ یہ 3 جوان بیٹیاں معذور دیوانے, ایک یہ بیٹا یہ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ایک یہ بابا جان کا ایک اور بیٹا ہے جو اس نے ایکسیڈنٹ کیے چرپائی پہ پڑے ہیں. ان کے لیے علاج کے لیے بھی اخراجات, یہاں کمروں کے بھی حالات ایسے ہیں. اور یہ بزرگ شخص اپنا کام کاج کر کے کچھ محنت مزدوری کر کے جو بھی حلال کا رزق کماتے ہیں وہ لے آتے ہیں یہاں پر ان بچوں پہ لگاتے ہیں. لیکن اس حالات میں یہ زندگی گزرنا بہت سنگین ہے, بہت مشکلوں سے یہ دن گزر رہے ہیں اس بابا جی کے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک بہن کے لیے ہم یہاں پر ایک کچا کمرہ بنائیں, ایک ایک کمرہ ایک اس بھائی کے لیے. اور یہ ماں جی بھی بہت زیادہ بیمار ہیں اور یہ بابا جان, ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے ایک ایسا وظیفہ مقرر کریں کیونکہ حکومت وقت سے تو بالکل ناممکن ہے. ہم نے جس کے لیے بھی آواز اٹھائی ہے تو حکومت نے ان کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں کیا ہے. جو بھی کرتے ہیں ہمارے خداداد لوگ, جو مستحق لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے وہی لوگ پیسے بیچتے ہیں, ڈونیشن بیچتے ہیں, اپنا نوالہ اپنے بچوں کا نوالہ چھین کر ایسے لوگوں کے لیے بیچتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پانی کا یہاں پر پانی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے جو مشین والی پانی ہے وہ اس کی بور کرائیں اور اس کے لیے ہم پانی لگائیں, ایک کمرہ بنائیں کیونکہ یہ بھی کچے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے اب یہ جو بچیاں ہیں ان کی میڈیسن کی مہینے کا جو خرچہ ہے کم از کم 8-10 ہزار روپے خرچہ ہیں. ان کے لیے میڈیسن لاتے ہیں, ان کی بیماری اگر ہم ان کے لیے کچھ اچھے سے ویل چیئر خریدے تب وہ بھی اچھا ہوگا. لیکن میں جو سوالات ہیں میں بابا جی سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسما جی سے پوچھنا چاہتا ہوں. اور یہ جو ہماری بہنیں ہیں یہ باتیں نہیں کر سکتے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں. بابا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې خیر خیر دی زندگی دې څنګه تیریږي؟ بس وخت پاس کې خان جی دراته وجه تا ته په یو کور کې 15 لاشونه
یو دا دی درې دا دی یو دی هغه بل زوی دی نو دا راته وایي چې ګزران څنګه کوي ګزران بس خانجي صاحب چې بس جګړې دی هغه هم جګړه مار دی او دا شی راړو دا شی راړو منځ کې زموږ وس نشته د ټاټکي مزدوري ما د ټاټکي مزدوري د ټاټکي مزدوري ما چې جایداد زمونږ نشته صرف دا یو کوراکین دی هغه هم دا ګډ وډ دی کوټې ورانې شوي دا دیوال مو لوېدلې دي زونه کار مخکې شو هغه ولګېدې قرضدار یم ما 3.5 لک روپۍ ما په زوی لګولي خانجي او قرض مې ورکړی دی اوس ته پروت دی اوس هم ګزاره کوي دا یو لاسې لنډ دی او خبرې مو ګډې ورمسونه دا راته وایي د دې بچیانو د میاشتې د علاج څومره خرچه ده د دې خو خانجي ډېره راتله بیا هم زموږ د لیمټ یاد کړه څه داسې د میاشتې 10,000 15,000 3,000 2,000 څونه 15,000 ډالر دا دوی د دوايانې راوړي د دې څه مسله دوی ته څه وي زه و چې دې ماغو کمزوري دي بابا یان تاسو سره زموږ دغه چې کمرونه په شیشه باندې ګوري دي تاسو سره داسې څه کومک وکړي څه امداد وکړي چې هغه تاسو په هغې باندې خپل ګزر بزر کوئ تاسو سره څه امداد خانجي موږ ته دواړه امداد وکړي چې دا کور هم پرې چلېږي بل د دې بجلو والا قرضدار ولا یو دی رانه خطا کړي څوک دا کور بجلی بل در باندې څومره راغلی دی یاره به 15 لکه خو به درد رقم نه لګي دغه پردی جامه اغوندو بس کله مرچوبیسه خوړلې کله سپوره خوړلې دوی چغې سورې وهي جاړي هر څه غواړي چې نه نو څه به وکړو نشته دی نو زه بیمار یم زه په خپله دغه پېښور د ډاکټر له ځم او یوه د 10 ورځو مې 1000 روپۍ د دارو لګي را سره نه نو دا پیره نه وي یو بل نه م سوال وکړو نو دارو پیره وړم د کوم شي سوال به د چا نه کوم الله در باندې خپل رحم وکړي د دې خدمت ټول زه په خپله کومه موجان تاسو خو د دې خدمت هم کوئ په دې به بس امتحان دی راغلی دی الله پاک راوسته دی تاسو ته به الله پاک په دې باندې به تاسو ته جنت درکوي خو په دې دنیا کې خو چې کومه سخته نه تېرول ډېر ګران کار دی مور داسې څه اسانه شي په تاسو باندې چې څه وکړي شي داسې زموږ کتونکي چې کوم دی وي تاسو سره داسې څه وکړي چې هغه تاسو په هغې باندې هغه ورځې شپې سبا کوي دغه چې دغه امداد راسو کړي چې دوی له پې دغه کور پې چلو چې دوی له تلکاري شي وړه شي جامه پې ازار شي دارو درمل شي چې دغه هر څه پې وکړو د قلان لوېدلې شپول هم مالې پردي کور ته دا کوټه هم لوېدلې ده او بس تاسو د میاشتې څونه خرچه ده 150 روپۍ عصري زموږ هېڅوک هم نشته موږ چې دړۍ چیني راوړو 4 ورځې چای پکې پخوو دوی د سهار نه د ماښام پورې دوی ته ډک چینکونه پراته او دغه ډوډۍ چې دی نو 2 تنو ډوډۍ زه دوی له پخوم یو کټ وینګولی پوکم ټول ورځ پرې دوی ځي راځي او هغه خوري یو شی ترې نه پاتې کېږي خاورې خوري کاڼي خوري هره بلا پکې ورچې نه پیږي په ځان پاک او ناولې باندې نه دي دا هر سهار دا 3 واڼه زه لمبوم او پاکوم او جامېګانې ورته اچوم غلمي چاد راته پرتګونو کې کوي دا زه په دې لاسونه وینځم دا کشره ډېره خرابه ده دا جامې وباسي دا مې تړلي دي بنین لاندې مې تړلې ده چې جامې راته وباسي اوس به دا کمرې دي دغه لوېدلي دي موږ چې بس کو چا راسه لږ امداد وکړو دا هم جوړې کړې بیخي په ډاګه ناست دي ټیک شله کوټه لوېدلې دي بله پرې سسوړې شوي دي د شپې په بړستن کې نه دا واړه تودېږي نو د یخنۍ د لاسه هم جاړي داسې ورته شي په خپله به یې ویني ټیک شله ښه کتونکو دا زمونږ هغه دردېدلې کورنۍ ده چې په دې شیشه مې تاسو د دوی هلې ځلې هغه تاسو ته مخ په وړاندې کړی باقي مونږ چې څوک وزداره وي خیرات زکات صدقه څوک څه هم وباسي نو دا ډېر زیات مستحق دي او څه پټ پناه خلک نه دي د کیمرې په شا باندې زموږ سره په دې ټیم کې ډېر ملګري هغه چې کوم دی نو شته دي موجود دي خو مونږ وایو چې یاره چې کم مستحق خلک وي هغوی ته هغه خپل حق په ځای باندې ورسي نو زما دا راتګ زما د دوی په دې شیشه باندې راوستل دا زما یو فرض او انسانیت خدمت و هغه ما وکړو باقي تاسو ته سپارم چې تاسو څه کوئ د کاکا جان د شمیره نمبر چې کوم دی نو هغه تاسو ته په شیشه راځي تاسو د ده سره په خپله باندې تړون ساتلی شئ باقي ستاسو روز ستاسو همدرد آینه د کلتور نه ستاسو نه ایجاد غواړي ښاد و آباد اوسئ د الله په امان